علي رضی الله تعالی فرمایي مسند احمد کې دا روایت موجود دی وایي د فتح مکې په موقع باندې چې کله مونږ مکې مکرمې ته داخلېدلو وایي اول رانه نبي علیه الصلاة والسلام روان د ټول لومبی نبي علیه الصلاة والسلام و مونږ چې مکې مکرمې ته داخلېدو نو په لاره کې یوه سپی واو خپل بچي پې لګیا و هغې نه پی رودل د سپی خپلو بچو له پی ورکول وایي څنګه چې مونږ هغې ځای ته ورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام په ځای ودرېدو او اواز یې وکړو خبردار کافره ګورې مخکې رانه شئ ودرېږئ ودرېږئ په لاره کې یوه سپی ده چې بچو ته پی ورکوي ګورې ودرېږئ په ځای باندې الله او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایي لار بدل کړئ ځکه تاسو په اسونو باندې را روان یئ نو دا سپی چې اسونه ویني وبه یېرېږي نو بچو ته به پی ورکول بند کړي لاړه به شي د بچو نه لاره بدل کړئ لاره په بلې لار ته ځئ په دې لاره مه راځئ او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام دوه صحابه کرام دغې سپی ته ودرول وی تر هغې پورې تاسو دې ته ودرېږئ چوکیداري کوئ تر څو چې دې خپلو بچو ته پی نه دي پوره کړي چې ګوره یو ملګری په دې لار باندې را نه شي تاسو ودرېږئ صحابه کرام ته په بل لار اړوئ موږ د هغې پیغمبر نوم اخیستونکي یو چې هغه په ځناورو باندې دومره مهربانه په ځناورو باندې الله